محترمو د رمضان المبارک د دې لسو ورځو ډېره زیاته خاصه مجرب وظیفه که چېرته محترمو چا دا وظیفه نه یې کړې هم نن دې دا وظیفه شروع کړي ځکه نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي که چېرته په دې ورځو کې څوک داسې وفات شو چې هغه سړي بهنه نه وه شوې الله پاک دې دا سړی هلاک کړي دا سړی د الله پاک تباه کړي نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمه په دې وظیفه کې به الله پاک موږ او تاسو ته بهانه کوي په دې وظیفه کې به داسې وي چې الله پاک به زموږ او ستاسو حاجت پوره کوي د دې وظیفې خصوصیت به دا وي چې الله پاک به موږ له مال او دولت ته راکوي د دې وظیفې خصوصیت به دا وي چې الله پاک به زموږ دعاګانې قبلوي که تاسو نوکري غواړئ که تاسو دیاړي غواړئ دغه رنګې څومره تاسو په سکونه ژوند غواړئ انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې ستاسو جمله کارونه تمام کارونه محترم الله پاک ستاسو دا پوره کړي نو راځئ دا وظیفه په خپله مو کوئ او ملګرو سره هم شیر کړئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید د رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده چا چې محترمو دا وظیفه نه ده کړې او هغه ته چې کوم تکلیف وررسېږي نبي کریم علیه الصلاة والسلام دغه انسان د محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شانه او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده که چېرته تاسو په خپل ژوند کې پرسکوني غواړئ که تاسو دا غواړئ چې زموږ ژوند کې د آرام وي خوشحالي وي راحت وي همدا وظیفه د تاسو کوي که چېرته څوک د خپل رب نه د خپل خالق نه مالک نه رازق نه مال او دولت غواړي د هغه نه رزق غواړي همدا وظیفه دا ستاسو لپاره ده که چېرته څوک د خپل خالق نه د خپل مالک نه د خپل رب نه خپل حاجتونه غواړي همدا وظیفه ستاسو لپاره ده که چېرته څوک داسې وي چې هغه مشکلاتو کې پریشانو کې ټینشن کې د اخته وي او دی دا و چې زما دا پوره ټینشن دا ختم شي دا وظیفه محترم ستاسو لپاره ده د رمضان المبارک قیمتي لمحې شروع دي د دې وظیفې ټایم محترمو د یکم رمضان نه والا د لسم رمضان پورې دی خو لیکن تاسو به کوشش کوئ چې اوس نه تاسو شروع واچوئ د لسم رمضان پورې لومبۍ چې کوم معاشره ده د دې وظیفې مکمل ټایم محترمو دغه دی کوشش وکئ اوس شروع کوئ انشاءالله العزیز په اخلاص باندې وکئ د زړه په نیت باندې وکئ داسې وظیفه محترم وکړه چې تاسو ته هلکه حیرانه شي ښه ډېرې پیرې ووایي ځکه که د دې وظیفې څه حد مقرر نه دی چې دونه به وایو چې څومره ډېرې پیرې وي دومره به فواید دومره به د هغې ثمرات محترمو دا به ډېر زیات وي نو کوشش دا وکړو چې دا وظیفه د خپل معمول او د خپل د ژوند معمول محترمو دا ساز وکړو ځکه محترمو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي جمعات ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاړی منبر باندې خپکې حمد او آمین ویلې په درې واړو پوړو نبی کریم علیه الصلاة والسلام خپکې حمد او آمین ویلې صحابه کرام وروسته عرض وکړه د الله رسوله پوه نه شو آمین تاسو ویلې او نور هم څه ونه ویلې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ویلې چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغلی ما چې پرې په وړۍ باندې خپکې حمد نو هغه راته دا ویلې چې اے د الله رسوله که چېرته په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي د دې انسان به کې بهنه ونه شي دا د الله پاک تباه او هلاک کړي ما وی آمین د محترمه موږ او تاسو باندې د رمضان المبارک میاشت دا شروع ده او دلته کې محترمو دا وظیفه چې پکې موږ وکړله نو الله پاک موږ ته بخښنه کوي وختي ما ویلې چې نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته هیرې کړي د دې وظیفې په برکت باندې به موږ ته محترمو الله پاک د بخښنه کوي نو چې بخښنه موږ ته وکړله د نبي کریم علیه الصلاة والسلام او د جبرائیل علیه السلام د خیرو نه بچ شو کوشش محترمه کوو چې دا وظیفه دا شروع کوو د دنیا فواید هم پکې دي د آخرت فواید هم پکې دي ستاسو د رب رضا پکې ده نو چې څوک رب راضي کوي نو رب به دغه سړی راضي کوي من کان لله کان الله له څوک د الله پاک شي الله پاک محترمو دا د هغه شي نو کوشش وکړئ محترمو چې دا وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ
د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به په دې 10 ورځو کې نن تقریبا 5مه روژه ده نو 10مې روژې پورې تاسو سره ټایم شته دی دا وظیفه روزانه کوئ ځان له تسبیح راوالئ کاونټر راوالئ دا وظیفه کوئ دنیا پیدې هم به کېدي د آخرت هم به کېدي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الفاظو ته لږ ګورئ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر ای ربا موږ ته بخښنه وکړه رب اغفر ای ربا موږ ته بخښنه وکړه وارحم موږ باندې رحم وکړه وانت خیر الراحمین ته بهترین رحم کوونکی موږ ته بخښنه وکړه موږ باندې رحم وکړه نو په دې کې تاسو ګورئ موږ ته الله پاک بخښنه کوي موږ باندې رحم کوي نو یو رحم دا شو چې الله پاک به را باندې موږ ته بخښنه وکړي دویم رحم دا شو چې الله پاک به راله په دنیا کې ژوند ښایسته کړي بل رحم دا شو الله پاک به راله مال او دولت راکړي بل رحم دا شو چې الله پاک به موږ جنت ته داخل کړي بل رحم دا شو نبی کریم علیه الصلاة والسلام د لاس نه موږ ته حوض کوثر نصیب کړي یو قسم له رحم د الله پاک ډېر زیات پراخه د پته لګي نه چې څومره دی کوشش پکار د محترمو چې وظیفه وکړئ ډېره زیاته بهترین او اعلی ده حد شته نه چې دونه پیره وکړئ دونه پیره وکړئ هر ډېره پیره وکړئ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ډېره زیاته بهترین اعلی وظیفه ده په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت